بعضی براهین د حقوص و دلائل حقی على التناقض فتناقض باندې فقدمه لدي وجنمات مقدم كتناقض فاكس للشل دا عکس ته کتناقض دی د دې نه چې منطقيان بحث کوي د دې دوارو نه دا مقاصد اصلیه په فن د منطق کې نه دي کوم موقوفن علیه د مقصود دي د دې وجنه په اعتبار د توقف سره چې دا موقوفن علیه د مقصود دي منطقيان ته بحث کوي مقصود په منطق کې معرف او حجت دي معرف موصل تصوری او حجت موصل تصدیقی او دا ایصال الى المجهولين مقصود د منطقيان نو معرف تر ایصال کېږي مجهول تصوری ته په حجت تر ایصال کېږي مجهول تصدیقی ته او دقه ایصالین د دې مقصود دی نو هغه حاصلېږي په معرف او حجت اوس دا بحث د تناقض چې کوي یا بحث د عکس چې کوي دا په سبیل د توطیې سره کوي دا توطیه ده دا موقوفن علیه د مقصود دی او مقصود چې دی هغه حجت دی قیاس ہوتا ہے لیکن یہ قیاس کے بعد اقسام د نتائج د قیاس دا موقوف دی په نقیض او په عکس باندې په عکس باندې څنګه اشکال اربعو کې د قیاس اقترانی چې نتیجه ورکوي اشکال ثلاثه نو اله ورکوي د دې رد شکل اول ته وکي او دا رد شکل اول ته په عکس سره کی د دې وجه نه مسله د عکس ضروري شو دا موقوفن علیه مقصود ده بل په قیاس استثنایی کې چې قیاس استثنایی نتیجه ورکړي یا د عین مقدم نه عین تالي ورکړي یا د نقیض ورکړي دغه نتیجه د قیاس استثنایی موقوفه شو په معرفت په تناقض باندې د دې وجه نه تناقض مسله هم راوړي په سبیل توطیې سره خبرې ما امیر کې کړي خو دا عکس او تناقض خو دواړه موقوفن علیه د مقصود دي نو په دې کې دا عکس بیا تناقض ولې مقدم کوي په عکس وایي دا د دې وجه نه چې بعضې براهین د عکس بعض براهین له حقوص و دلائل له حقوص موقوف دي په تناقض باندې د دې وجه نه د تناقض مسله مقدمه کړه د عکس باندې نو باب د تناقض او فصل د تناقض مقدم کړه په عکس ځکه چې بعض براهین له حقوص موقوف دي په تناقض باندې لکه وروسته به تاسو دا خبره معلومه شي فصل نووي فصل في التناقض ثم اورد تعريف ماهيه التناقض بیا ماتن اورد تعریف د ماهیت التناقض د قضایا د چې دا تعریف کړل د نقیض التناقض په قضایا کې کړل د مفردات او هغه پرېخه ولی لانه المقصود بالنظر کدا تناقض د قضایا او مقصود بالبحث د مفردات ولې بحث نه کوي بحث د قضایا نه کوي ځکه تعریف د تناقض د قضایا او راوړل او تناقض چې په مفرداتو کې یا کنه کې هغه پرېږي ګوره یو د نقیض تعریف دی په مفرداتو کې نقیض مستعملېږي او په قضایا او کې تناقض مستعملېږي نقیض تعریف خلق داسې کوي نقیض کل شی رفع نقیض د هر شي رفع دی دغه شي لکه د انسان نقیض لا انسان دا په مفردات د لا انسان نقیض یا لا انسان او د قضایا او د تناقض تعریف بیا دا نه دی ګورې ښه د چې راوړ د تعریف د تناقض د قضایا
وهو اختلاف القريتين بالإيجاب والسلب. د نقیض د مفرداتو تعریف نه دی کړی او د نقیض قضایا تعریف کړی هغې ته تناقض ولې ځکه مقصود دلته کې هغه تناقض د قضایاو دی ځکه دا مقصود دلته کې قضیه ده ځکه د دې نه جوړېږي قیاس مفردات کې نه بعد ځکه تعریف د نقیض وکړه په قضایاو کې او د نقیض تعریف مفرداتو کې پرېږدي دا یو تناقض نقیض دی په مفرداتو کې تعبیر کوي نو په نقیض سره کوي په قضایاو کې چې بیا تعبیر کوي په تناقض سره کوي وهو دا تناقض خبره ورسېده ثم اورد التعريف ماهیت التناقض یا دا ماتن راوړ د تعریف د ماهیت تناقض ماهیت التناقض القضایا تعریف د ماهیت تناقض د قضایا نه د مفردات د تعریف د تناقض په قضایاو کې کوي مفردات پرېږي دا هغې تعریف زیاده نه دی او نقیض کل شی نفعه دی دا ولې پرېښود د تناقض د قضایاو بحث راوړ لأنه المقصود بالنظر کنه دا مقصود بالبحث دی لکه د قضایاو نه خلک قیاس جوړوي مفردات نه قیاس نه جوړوي فقال وهو اختلاف قضیتین تناقض کی شعر اختلاف د دوه قضیو دی دا دوه قضیې څنګه مخالف بالسلب والإيجاب بالسلب والإيجاب یو طالبای پر موجب اشاره وکړه تناقض کې به یو قضیه سالبه بل به موجبه دواړه به سالبین دواړه به موجبین یو سالبه بل به موجبه خدا بیا په داسې حیثیت لري د حیثیت تدي چې تقاضا وکړي لذاته په مرتبه د ذات خپل لأن يكون أحدهما صادقة چې یو د صادقه شي والاخرى کاذبه دا یو قضیه په مرتبه د ذات خپل کې چې صادقه نو تقاضا د کذب د بلی وک اګه کاذبه نو تقاضا د صدق د بلی وک ان دواړه کذب صادق یو نه دواړه به کاذبین هم نه صدق د احدهما دا به مستلزمي کذب د بل لره صدق د احدهما په مرتبه د ذات خپل کې به تقاضا د کذب د بلی کوي په مرتبه د ذات کې ځکه وي چې کچې صدق د یوې تقاضا د کذب د بلی کو په واسطه د لازم مساوي سره دې طبيعت تناقض نشي ویلي لازم خبرې او د دې تناقض د پاره شرط وحدات ثمانیه دي لکه روسته روانه وهو اختلاف قضیتین ماتن چې اختلاف قضیتین وي په تعریف د تناقض کې دا لفظ د اختلاف جنس دی درې قسمه اختلاف ته شامل دی اختلاف د قضیتینو اختلاف د مفردینو اختلاف د مفرد او د قضیه یوه وهو اختلاف نو دا جنس شامل شو اختلاف د قضیتینو ته اختلاف د مفردینو ته اختلاف د مفرد ته قضیه چې قضیتین وي دا فصل شو خارج شو تنه اختلاف د مفردینو یا اختلاف د مفرد ته قضیه ان تناقض چې اختلاف به په دوه قضیو کې وي واعترض به احتجاج په دې ان اختلاف غیر القضیتین اختلاف د غیر قضیتین کالمفردین لکه اختلاف شو په مفردینو کې انسان یو مفرد دی فرض بل مفرد دی اختلاف پکې شته تناقض ورته نشي لکه تناقض اختلاف د قضیتین یا وکل مفرد والقضیه لکه مفرد قضیه شو دي کې اختلاف شته چې زیدون واخلي او زیدون قائمون واخلي نو زیدون مختلف دی د زیدون قائمون نو ولې په زیدون کې حکم نشته په زیدون قائمون کې حکم دی په مفرد کې حکم نه په قضیه کې وي دا هم اختلاف او تناقض ورته نشي ویل
تناقض اختلاف قضیتین دی نو خارج شو د تعریف د تناقض نه اختلاف د مفردین او اختلاف د مفرد د قضیه ولولا اولاد او ان يقال چې دی ان قوله قضیتین هو اختلاف قضیتین اولاد او چې دی ان قوله قضیتین وقوله بالسلب والإيجاب تحقيق لمفهوم التناقض لا تحقيق لمفهوم التناقض فالحيثية المذكورة حيثية مذكورة بعده تغني عنه ورا ده اختلاف ویلې قضیتين تساجتنا لکه دې اختلاف نه مراد اختلاف معهوده دا اختلاف د قضیتين بیا به قضیتین ته ضرورت نه راغی د دې اختلاف نه په تعریف تناقض کې اختلاف معهوده او اختلاف قضیتین نو دا ذکر د قضیتین بیا مغنی جوړې د دې ته سجت وره خبره دا و چې د ویلې چې ان قوله قضیتین وقوله بالسلب والايجاب دا تحقیق لمفهوم التناقض دا چې د تحقیق او وضاحت د مفهوم د تناقض کې کده شي نه حیثیت مذکوره بعده هغه حیثیت چې مذکور دی بعده تغني عنه هغه د دین اغنا به پروايي کوي لئن اختلاف غیر القضیتين کار اختلاف چې د غیر قضیتين او الاختلاف بغیر الايجاب والسلب کوم اختلاف چې په غیر د ایجاب والسلب نه لا يكون بهذه الحیثیت یا په دې حیثیت سره نه دی دغه دې کې به اختلاف ویلو او دا اختلاف به معهود اغستیو هغه اختلاف د قضیتین دا یو بل احد پیدا کړو هغه اختلاف د قضیتین د ایجاب او د سلب دا به دې قیدونو ته تجسس نه ولیکن د چې دا قیدونه ذکر کړی دي د تحقیق د مقام د تناقض کړی چې دا مقام د تناقض خو واضح شي یعنی تحقیق د مقام د تناقض یو دا کوم مطلب کني دا لفظ د اختلاف چې ذکر کې اراده کې چې اختلاف د قضیتین او بیا اختلاف د ایجاد او سلب بس په خپل د انور کې وتی بیا جست نشته خود تفصیل د مقام د تناقض کو د تناقض په مقام کې خط تفصیل شنو لا هر یو کې صراحتاً ذکر کړو نو اولاد دا چې د ویلې چې دا قول چې قضیتین دي او قوله دا قول چې بالسلب والايجاب دي تحقیق لمفهوم التناقض دا د وضاحت مفهوم د تناقض کوي والا کده چې نشو فالحیثیت المذکوره بعده هغه حیثیت چې درسته ذکر کوي هغه بے پروا دي دغه دې کې واحد کې د اختلاف نه بواخل اختلاف القضیتین بیا قضیتین کې اختلاف بالايجاب والسلب دا اختلاف قضیتین او بالايجاب والسلب بیا مستدرکین اتجت وتنشت خود تحقیق د مقام تناقض کو دا جواب دی تفصیلی کو چې پوره واضح شي مقام د تناقض دا قیدونه ځکه صراحتاً ذکر کړو بحيث يقتضي الاختلاف هو نقول اختلاف جنس ظاهر عبارت شامل لاختلاف قضيتين ثم اختلاف مفردين ثم اختلاف مفردين وقضيتين ثم قضيتين تبين هذا اختلاف ده غير قضيتين وتناقض نوع يعني اختلاف ده دو مفرد ده یا ده یو مفرد ده قضیه قضیتین پکې پاتې خدا قضیتینو کې بیا اختلاف په قسمونو راځي دوه قضیې یو بل نه مخالفي یو حملیه بل شرطیه یا په شرطیه کې یو متصله بل منفصله یا یو معدوله بل محصله دغه یو است چې هغه اختلاف بل نه چې د ایجاب او د سلب دا بل فصل دا دریم فصل لګي بحيث يقتضي لس اختلاف تقاضا کوي ان يكون احدهما صادقا والاخر كاذبا
یو موجبی بله سالبی خدا صدق د یوې تقاضا د کذب د بلې کوي یعنې دواړه قضیې به صادقې نه یا دواړه به کاذبې نه یوه به صادقه یو بله به کاذبه که دواړه صادقې وي دا تناقض نه دی که دواړه کاذبې وي تناقض نه دی تناقض به هلی چې یوه صادقه او بله کاذبه په دې کې یو قید بل ولګوم چې دا صدق د یوې به تقاضا د کذب د بلې کوي خو په مرتبه د ذات کې نو د تعریف د تناقض نه هغه دوه قضیې ویستې چې صدق د یوې تقاضا د کذب د بلې کوي خو په واسطې د لازم مساوي سره او په خصوصیت د مادې سره هغه ته ووته هغې ته بیا تناقض نه شي لأن الاختلاف غير القضيتين والاختلاف بغير الإيجاب والسلب لا يكون بهذه الحيثية وقوله دا قول بحيث يقتضي يخرج الاختلاف غير هذا اختلاف الغير المقتضي المقتضي نه صدق دی تقاضا د کذب د بلینه وقوله لذاته صدق دی په مرتبه د ذات کې تقاضا د کذب د بلینه يخرج الاختلاف المقتضي خارج شو هذا اختلاف شا مقتضي يعني يكون عليهما صادقة على آخر كاذبة خلال ذاته مرتبة ذاته بل بواسطة فواسطي سري أو بخصوص المادة يا بخصوص المادة سري إذا صدق دياليك تقاضا د کذب د بلې کوي خو په واسطې سره کوي یا په خصوص د مادې سره کوي اگر تناقض نه هو وما قيل او چا چې ویل چې انه حصل الاحتراز عن الاول حاصل شی احتراز د اول نه چې اختلاف صدق ديالي تقاضا د کذب د بلې کوي په واسطې سره بقوله بالسلب والإيجاب تأتي أنه حصل الاحتراز عن الأول بقوله فريق وصلت بالسلب والإيجاب ممنوع لا ممنوع الاختلاف بالإيجاب والسلب من إيجاب والسلب فأخبر أدوار صادق نہیں كان هو يوم صدق ديوي بتقاضى لكذا ببلي كيكا لذاته تكي تبيا ساجتنا جواب داو که چې دا تسریع ده په معلومه ضمناً معنی چې یوه موجبه او بله سالبه نو خامخا صدق د موجبې به تقاضا د کذب طالبي کوي دا په مرتبه د ذات کې چې خیر دا تسریع ده مراد به د اختلاف نه اختلاف ذاتي وي خو چې دا تسریع وکړه دا تسریع په معلومه ضمناً ده واختلفوا د اختلاف کړی چې په دې خبره کې چې ان التناقض متى يتحقق تناقض به کله متحقق دي دو قضیو کې تناقض راځي دا تناقض به کله متحقق دي فقال القدماء ویل انه انما يتحقق بعد اشتراك القضيتين دا متحقق کېږي پس د اشتراک د قضیتین په 8 وحدات نو قدماء د منطقيانو وایي چې تناقض به په قضایاو کې هله متحقق کېږي دا مشروط دی په وحدات 8 سره په 8 سیزونو کې وحدت راشي لکه وروسته را روان دي واکتفا بعضهم بثلاث وحدات او بعضو خلکو اکتفا کرده په 3 وحدتونو سره دا نور په دې وحدات 8 په دې 3 کې مندرج دي د 3 وحدتونو اکتفا کرده یو وحدت الموضوع والوحدة المحمول ووحدة الزمان زعما منهم دا زعم كذي كأن وحدة الشرط والجزء وحدة الشرط أو دا جزء والكل داخلة تحت وحدة الموضوع ووحدة المكان والإضافة وحدة مكان والإضافة دا قوة أو دا فعل مندرة تحت وحدة المحمول يعني خبر دانا چې قدما د منطقيانو وایي تناقض لپاره شرایط وحدات 8 دي او دی 8 وحدتونه شرط کړي خو بعضې منطقيان پکې وایي
دې اتفاق کړل په درې وحدتونو سره چې وایي درې وحدتونه کافي دي خو د دې نورو رجوع دې درې ته وایي وحدة الموضوع وحدة المحمول وحدة الزمان دا دې داخلي په وحدة الموضوع کې درې وحدتونه وایي یو وحدة الموضوع وایي یو وحدة المحمول وایي او درېم وحدة الزمان وایي او دې دا ځام کوي چې دا نور دې ته راځي دا وحدة الشرط او وحدة الجزء او وحدة الكل داخل دي په وحدة الموضوع کې وحدة المكان او اضافه قوه او فعلیت دا مندرج دي په وحدة المحمول د دې مآل وحدة المحمول سره نو ځکه درې ذکر کوي او د دې نور رجوع دې درې ته وایي وقت فالمتاخرين او متاخرين اکتفا کړل د وحدتين متاخرين منطقيان و چې دو وحدت کافي یو وحدة الموضوع بل وحدة المحمول او دې دا ګمان کوي چې ان وحدة الموضوع يندرج فيه وحدة الموضوع کې مندرج وحدة الشرط والكل والجزء وحدة المحمول وحدة المحمول يندرج فيه الوحدات الباقية ومصنف اكتفى بوحدة النسبة الحكمي ما تنصرف اكتفاء بوحدة النسبة الحكمي سره او اذا نور طول وحدتنا يو وحدة حكمي تراجي فقال له ولا يتحقق التناقض بين القضيتين وإنما تحقق التناقض ما بين دو قضيو إلا باتحاد النسبة الحكمية بينهما منگر په اتحاد النسبة الحكمي طرف ما بين درې دوارو کې نه دو قضیو په منځ کې چې تناقض راځي اصلي شرط اتحاد النسبة الحكمي او دا نور ټول وحدتونه په اتحاد النسبة الحكمي کې داخلي لکه چې اتحاد النسبة الحكمي اله راځي چې دا وحدات ثمانیه ټول راشي نو اله وحدت النسبة الحكمي راځي حتى يكون سلب واردا چې سلب واردي علامه فهذا شی باندې ورد عليه الايجاب سلب په هغه شی واردي چې په هغه ایجاب واردي نو ایجاب په نسبت حکمي واردي نو سلب هم په نسبت حکمي واردي د دې نو ټول رجوع دی وحدت نسبت حکمي ته وایي ولیکن بعض کتابونو مقصود تفصیل دې تفصیل شرایطو کوي ماته ذکر کړی اسی نزال دي څوک په درو وحدت اکتفا کوي دا نور په دې درو کې مندرج او ماتن سے رحمت الله علیه اتفاق په وحدت نسبت حکمی کوي دا نور وحدت چې دا ټول راځي وي وحدت حکمی ته نسبت حکمی ته وي و چې سلب په کوم نسبت ایجاب واردي پاک کا نسبت به بیانی سلب واردي او محل ایجاب او محل سلب چې یو نسبت جوړیږي هله چې واته وحدتونه پکې هر یو د دې موضوع نه یا د محمول نه یا د زمان د مکان نه چې بدل شي نسبت حکمي یا بدلی فصل العکس المستوي فصل له په بیان د عکس مستوي کې اوس عکس مستوي شروع شو تناقض اخلاص لعکس مستوي وی وری تسمى مستويا لحصول المساوات ځکه چې په دې سره مساوات حاصلېږي بین القضیه و عکسها په مابین د قضیه او د عکس کې په صدق کې په صدق چې اصل صادق نو عکس صادق بل په کیفیت کې چې اصل موجبای عکس به موجبای که اصل سالبای عکس به سالبای ځکه دې ته مستوي وي دلته کې عکس د اصل سره مساوي دی په ایجاب او په سلب کې او په صدق کې دی چې اصل قضیه صادق یا عکس صادق عکس کاذب نه راځي او که اصل قضیه موجبای نه عکس به موجبای عکس سالب نه راځي نو د سالبي عکس په سالب راځي او د موجبي عکس په موجب راځي او د صادق عکس په صادق راځي او د کاذب عکس په کاذب راځي نو لهذا لدی وجنه چې د عکس د قضیه د اصل قضیه سره مساوي شو په صدق کذب او په ایجاب او سلب
ځکه ورته عکس مستوي وایي. وهو كما يطلق او د دې عکس لکه چې اطلاق کېږي على القضیة الحاصلة قضیه باندې چې حاصلېږي من التبدیل، وكذلك يطلق على نفس التبديل. وإلى هذا أشار المصنف. اشاره کوي مطلب دا نه چې دا عکس دوه اطلاق کوي. یو دا عکس اطلاق کېږي په معنا مصدری او بل دا عکس اطلاق کېږي په حاصل بالمصدر. نو معنا مصدری دا تبدیل دی چې متکلمونه کې شروع کی تبدیل شروع فعل تبدیل کی موضوع په محمول بدله یا محمول په موضوع بدله، محمول له موضوع ځای راولي یا موضوع له محمول ځای. د نفس تبدیل دا معنا مصدری د په دې مطلق څخه عکس کی او بیا د دې تبدیل نه حاصلېږي قضیه مبدله. یا کومه قضیه حاصله شي یا قضیه مبدله هغه حاصل بالمصدر دی، هغه مطلق څخه عکس کی. نو ځکه ماتن سے په متن کې دا عکس اطلاق په معنا مصدر هم کېده او په حاصل بالمصدر هم کېده چې قضیه مبدله ده. ماتن په متن کې دا عکس داس تعریف وکړو په معنا مصدر سره وکړو ځکه چې دا عکس اطلاق په دغه معنا مصدر هم کېده. وهو دا عکس مستوي عبارت دی. عبارت څه معنی؟ یعنی معتبر تعبیر دی عن جعل احد طرفي القضیه چې یو سره وګرځي یو د طرف یو د قضیې چې ذکر په تلفظ کې مکان الطرف الاخر په ځای طرف اخر باندې جعلن له تاثیر فی المعنى د سجال چې دې له تاثیر په معنا کې هم فلا يكون قولنا نکیږي دا قول زموږ چې اما ان يكون هذا العدد فردا او زوجا عکسا دا عکس نه دی لقولنا د دې قول زموږ اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا. یعنی په دې منفصلاتو کې عکس نه کیږي لکه عکس دې ته و چې ته یو د طرف یو د قضیې په ذکر کې وګرځې مکان الاخر خو داسې جعل چې دې له تاثیر په معنا کې هم فرق وکړي او چې تاثیر په معنا کې کوي نو معلومه شوه چې په منفصله کې که څوک تبدیل د مقدم بالتالي او تالي بالمقدم وکړي نو دې ته عکس نشي، ځکه دا تاثیر په معنا کې کوي. لکه ګوره دوه جزې د منفصلې ذکر کا، اول جز ته مقدم او ثاني ته تالي وي. اما ان يكون هذا العدد فردا او زوجا، یا به دا عدد فردي یا به زوج. دا حکم بالانفصال فما بين د کون العدد فردا و زوجا کې دې کې انفصال دی. اوس دا اول جز د منفصلې دې ته شرط وي مقدم. اما ان يكون هذا العدد فردا لا مقدم او زوجا تالي دین جز دی او دې کې حکم بالانفصال شي دی چې فرض بعد زوج سره په یو عدد کې نه جمع. اوس کدی کې تعاقص وکي ان يكون العدد فردا لا اول جز او زوجا دیم جز دا دیم جز دا اول دی لراول اول د دیم زله شو چې هذا العدد اما زوجا او فردا دا تاثیر په معنا کې نه کوي مکه زور دی. مخکې حکم بالانفصال او سمکه حکم بالانفصال ليس بدل شيء نه دی. دا تبديل المقدم بالتالي والتالي بالمقدم في الذكر دې تاثیر په معنا کې نه کوي ځکه مخکې انفصال بین الجزئین وسم دي نو دې تعاقص نشي ویلی ځکه چې عکس به هغه تبدیل د طرف بالطرفي په لفظ کې هم تبدیل او په معنا کې هم تبدیل چې تاثیر په معنا کې لري په معنا کې فرق راځي فرق نه راځي حکم بالانفصال په دواړو شکو کې شي. دا نه کېږي اما يكون هذا العدد فردا او زوجا عكسا لقولنا اما يكون هذا العدد زوجا او فردا. والقول بالتغاير ممنوع بس قول بالتغاير کین دا ممنوع دی تغییر پکې راغلی نه دی ځکه چې حکم بالانفصال محکوم او سنی. ومن يقول بجريان العكس بينهما څوک چې کوي په جریان د عکس باندې بینهما
يحمل الجال على الإطلاق دي دا حمل دي ګرځي جال په معنا د اطلاق دوی دا جال د موضوع محمول او د محمول موضوع یا جال د مقدم تالی یا د تالی مقدم دا جال حمله جال په اطلاق باندې چې د یو اطلاق په بلو کې یعنی مخکې یو شی مقدم هغه ته اطلاق د مقدم کو په بل د تالی کو چې هغه د دې لاره او بیا په اطلاق تالی نه کوي بیا په اطلاق د مقدم کوي دا که اطلاق کې فرق دی خو دا دلیل خو بیا تاثیر په معنا کې نشته دا نه دی معتبر ما بقا استفی متن سره لګاوه په تناقض کې شرایط دي موضوع به د محمول ځای له راوړي او محمول به د موضوع ځای له راوړي او تاثیر به ولر په معنا کې وي وسره د بقا د صدق لزوم د صدق على تقدیر وجوده سمانه ان بقا د صدق او تقاضا د صدق دی وی لزوم د صدق په تقدیر د وجود سره صدق نفس الامر نه ارشاد او کتا دا اوله کجه صادق فرض کنو دی مو صادق صدق نفس الامر په کې نه دی ولا صدق فی الواقع او شرط نه صدق په واقع صدق واقعي په کې شرط نه دی صدق فرضي دی دا اوله کجه تا صادق فرض کا نو دې مقاضي بیا صادق ای او کاوله کجه صادق فرض نکړه نو دې بیا صادق نه د صدق نمرات لزوم د صدق دی خو په تقدیر د وجود سره صدق په واقع کې نه دی شرط لو كان الاصل صادقا نو كان العكس ايضا صادقا خو په تقدیر د وجود فرضي سره فكل انسان حجر دا كل انسان حجر دا صادق رکا کاذب را امنا دا کاذب را وکته صادق فرض کې نو بیا قسم صادق دا معنی وكل انسان حجر دلته کې ثبوت د محمول تمام افراد د موضوع ته کاذب دي په نفس الامر کې وکته صادق فرض کو چې دا حجریت هر فرد افراد د انسان ته ثابت دي نو بیا د دې سره خپل عکس لازم دی عکس موجبه جزئیه ده یلزمه بعض الحجر انسان بیا بدام صادق وي ما کذبه ما دا دواړه کاذب دي او که په دې اوله مقدمه اوله قضیه کې قبل العکس چې اصل دا صدق فرض کو نو صدق فرضي دی ملزوم د صدق فرضي دا قبل یا په نفس الامر کې صادق کوي کړي از ملازمه عکس القضیه ځکه چې ملازمه د عکس قضیه لا يفتقر تحققها دا محتاج نه دی تحقق ته الى صدق الطرفین چې دواړه طرفونه دي صادق په واقعیا کې نو دا شی به که په دې اوله قضیه کې دا صدق فرض کو نو عکس به بیا صادق په دې اوله قضیه کې قبل العکس یا صدق نفس الامر وی کړي دا مطلب او صدق واقعي پکې نه دی شرط ته وایي چې صدق د دې به مستلزمي صدق د عکس لرم چې اصل قضیه صادق نه نو عکس به څنګه صادق شي په نفس الامر نو کله دا شي چې اصل عکس دواړه قاضي دي لکه وایي كل انسان حجر لا موجب كليه د عکس موجب جزئیه دی بیا به څه وایي چې بعض الحجر انسان اصل هم کاذب دی عکس هم کاذب دی د څنګه وایي چې بقا د صدق پکې شرط بقا د صدق او تقاضا د اصل صدق کوي دې چې کنه اصل کې صدق شته نه عکس کې استلزام به په صدق کې څنګه شي یاره کمراد د استلزام د صدق نه صدق فرضي نه کومنګ دا فرض کو چې کل انسان حجر صادق ده نو په ځکه تقدیر سره د دې صدق به بیا مستلزمي صدق دراکس لا نو په دواړو کې فرضي شي او دا مطلب نه دی چې په یو قضیه کې صدق نفس الامر مستلزمي صدق دراکس لا دې کې په خپل نفس الامر صدق نه بیا به څنګه مستلزم شي صدق دراکس لا لکه کل انسان حجر اصل قضیه هم کاذبه
په نفس الامر کې قسم کاذب دی په نفس الامر همرات نه فرضي دي که په دې اصل کې تعاکس فرض کو صدق فرض کو نو بیا په نفس الامر کې صدق پیو کړي نو د دې صدق په دقه تقدیر د فرض سره مستلزمي صدق ته بلل فكل إنسان هجر يلزمه بعض الهجر إنسان مع كذبهما إذ ملازمة عكس القضية ذكرت ملازمة عكس القضية لا يفتكر تحققها لا مفتكرنا لتحقق الصدق مفتكرنا لتحققها إلى صدق الطرفين تدوار الطرفون لصادق بواقعك وكمان دا چې فرض کو چې دا مقدم صادق دی دا اصل صادق دی نو بیا بیا کس خامخ صادق دی وانما يعتبر بقاء الصدق دي معتبر کړل بقاء الصدق لانه يمتنع صدق الملزوم مع كذب اللازم ځکه دوی دا اصل لقضیه ملزوم دی او اصل لازم دی چې اصل صادق نو دا موجود د ملزوم دی عکس به هم صادق ځکه چې دا وجود د لازم دی وجود د ملزوم دلالت کوي په وجود د لازم د څه نشي کېدای چې ملزوم صادق او لازمي کاذب شي دا خو وجود د ملزوم راشي سره د عدم د لازم نه ملزوم بملزوم نشي لازم بلازم نشي خلاف مفروض بلازم ولم يعتبر بقاء الكذب او دینه د معتبر کړي بقاء الكذب هغه څنګه کې چې وي چې بقا د کذب چې چا ویلي دي نو دا ساوله د قلم د ناقصې کې او ټیک منطقیانو بقا د کذب نه ده شرط کړي چې اصل کاذب یا کس کاذب راشي دا نشي اصل لصادق یا کس کاذب راشي ولې لکه دا اصل ملزوم دی او کس لازم دی او لازم کله عام وجود ملزوم موجود او لازم کاذب منتفي مثال تستمع خوري لجواز لزوم الصادق الكاذب ذکر جائز دی لزوم د صادق د کاذب سره یو شی به صادق او لازم به د کاذب سره لکه لازم کله کله عام وجود د لازم دلالت نه کوي دا دغه د وجود د ملزم خاص باندې والکیفیت سره د بقاء کیف نه الإجابة والسلب كأصل كذا موجبة أكسب موجبة لازم كأصل كذا سالبة أكسب سالبة لازم إن كان الأصل موجبا إنه كان العكس كذلك وإن كان سالبا إنه كان كذلك ولي ذكا أكس لازم من لوازم الأصل دا أكس بيوي لازم ده لوازم ده أصل كذين لا يجري التخلف بينهما تخلف ما بين لازم والملزوم كنيش راتي كملزومي موجبة لازم بالموجبين كملزومي سالبة ولازم بالسالبين هذا خلاف الموجب والسالب فإنه يجري تخلف بينهما فخلاف موجبنا والسالب فإنه يجري التخلف بينهما بك تخلف رازي فظاهر التعريف لا يخلو ظاهر التعريف خالنا عن اختلاله وقد أشرنا إلى دفعه تأمل مطلب داني چې دا بقا د ایجاب او د سلب دا په قضیه کې عکس کې ضروري ده ځکه چې اصل قضیه موجبه دا ملزومه او عکس لازم دی او د لازمه د ملزوم په منځ کې دا لزوم په وجود کې په انتفاع کې نه وجود د ملزوم مستلزم وجود د لازم نه لكن انتفاع د ملزوم بیا مستلزم نه د انتفاع د لازم نه لکه لازم کلام لدی وجنه بقاء الصدق بقاء الإجابة والسلب یا به چې بقاء الإجابة والسلب تساجد د دې اشاره د فتح وکړه ځکه چې دا د ملزوم او د لازم علاقه لري چې ملزوم صادق نه لازم به صادق
ملزوم موجود نو لازم به موجود خدا تلازم د یو طرف نه دی بل طرف نه دی لازم کله موجودی ایجابي او ملزوم موجود نه دا تلازم دلته کې دا تلازم نه دی دا لزوم دی د یو جانب نشته او د بل نه نشته چې ملزوم صادق ایجابي وي موجودی لازم به سره خامخا موجود خدا هغه طرف نه چې لازم موجود دا هغه ایجاب شو دا دلالت په ایجاب د ملزوم نه کوي ملزوم دی نه موجود کړه لکه لازم کله کله عام فاما الكيمية هل الكيمية كلية وجزئيات فلا تبقى في الموجبات لا باقي لفاتك بموجباتك لأن هذا كذا موجبات لا تنعكس كلية لا عكس كلية نكي موجب كلية عكس موجب كلية نشكي لكذا ذلك أصل صادق راضي وعكس كاذب راضي لاحتمال كون المحمول لك احتمال ليك يدل محمول أعم من الموضوع فأصل كاذبك لا عكس نمختي موضوع خاصي ومحمول عام لك هو كل إنسان حيوان إنسان خاص وحيوان عام لك ذلك موجب كلية صادقة له ثبوت عام تمام أفراد خاص وكذا دي عكس كايدة موجب كلية كايدة يا بابا كل حيوان إنسان إذا بثبوت خاص راجي تمام أفراد عام تلا كاذب أو بقال الصدق شرطة الصدق صادقة له صادقة بجميع موادك موجب جزية راجي ذکر عکس د موجب کلیه به موجب جزیه راځي نو بقا په کیس کې شرط نه ده اصل کله موجب کلیه یا عکس موجب جزیه راځي په کلیت کې بقا نه ده شرط په باندې دین کې خدا سکی چې عکس د موجب کلیه صادق نه کې دا موجب کلیه جوړې متساویه نه لك هو كل إنسان ناطق لا غير عكس كلي لا تيشي كل إنسان ناطق كل ناطق إنسان متساويين كي ولكن دي موضوع عام يا محمول خاص يا غليك بيعني جوري كل إنسان حيوان الذي عكس كل حيوان إنسان يكاذب راجي ذكا عكس الدائمي صادقات موجب كلي نرازي موجب جزية رازي هذا اعتبار کلیت لروي عقل لر اعتبار نه ورکي لکه قواعد د فن کلی نو کلی قاعده دی راويسته ده چې په هر ځای کې د موجب کلی عکس به موجب جزئیه صادق راځي نو دقیق ته عکس وي هغه موجب کلی ته عکس نه لکه په بعض ځای کې صادق راځي او بعض ځای کې کاذب بل تنعكس جزئيه وكون كل ناطق انسان كل ناطق إنسان عكس لقولنا كل إنسان ناطق ممنوع وإذا دي عكس دانا إذا كل ناطق إنسان عكس بدك كل إنسان ناطق لكن ذلك صادق راجي وبل ذلك نراجي إذا دي عكس ببيع منغا بدي ذلك موجب جزئيه كل ناطق إنسان عكس بقول بعض الإنسان ناطق لكن إذا قانون فهر ذلك جاري في بيش یا فكل انسان حیوان کې بعض الحيوان انسانون راځي چې په عام مواد کې راځي نو هغه د اعتبار ورکړي چې په بعض مواد کې راځي هغه اعتبار نه ورکړي لکه دوی چې قواعد د فن کلی بس مثال کوي چې د موجب کلی عکس دایمي صادقه به موجب جزئي قولنا كل انسان حيوان فلا تنعكس كليه الذي عكس كليه نكي چې ته وایي كل حيوان انسان ولې لکه اصل به صادق شي عکس به کاذب شي دې بقا په صدق کې شرط ویل بخلاف السوالب بخلاف السوالبنا السالبه کلیه عکس سالبه کلیه راځي لکه اصل صادق عکس صادق راځي لأن هذا كذا سوالب تنعكس سالبة كلية
كقولنا على شيء من الإنسان الحجر فإنه ينعكس كلية لأنه يصدق الأشياء من الحجر بإنسان. فصل في عكس النقيض عكس أصل يتوخو فأصل كجكي موضوع محمول كي ومحمول موضوع كي وده موجبي كلية عكس دائمي موجب جزية رأي وده سالبي كلية عكس دائما سالب كلية رأي وس عكس نقيض كي عكس نقيض ستوي ديكي دو مذهبون دي المتقدمين فنسبة عكس نقيض عبارت التبديل لهر يو لطرف يو لقزينة ونقيض لبلسة إذا موضوع نقيض روالا هذا محمولنا نقيض موضوع بمحمول كي ونقيض محمول بموضوع إذا عكس نقيض فنسبة متقدمين لك كل إنسان حيوان لا موجب كلية لكن إنسان موضوع حيوان محمول نقيض موضوع بروالي ده إنسان نقيض لا إنسان أو ده محمول نقيض بروالي محمول حيوان ده لا حيوان أو ده نقيض محمول بموضوع كي ونقيض موضوع محمول كي عكس نقيض موجبي كلية بيا موجب كلية رأي ده كل إنسان حيوان نقيض عكس نقيض سراجي كل لا حيوان لا إنسان ده أولي أو عكس أصل ده سنرى دي قوليخا عكس أصل ده كل إنسان حيوان لا جيب بعض الحيوان إنسان عكس أصل صادق عكس بصادقي أو عكس أصل ده موجب كلية موجب جزية صادق لا موجب كلية لا صادق أو عكس نقيض كده أصل كلية صادق لا وعكس نقيض صادق عكس نقيض موجب كلية بها موجب كلية كل إنسان حيوان الإنسان نقيض رواه لا إنسان هذا حيوان نقيض رواه لا حيوان أو نقيض محمول موضوع أو نقيض موضوع محمول إذا بسنجوا كل لا حيوان لا إنسان هذا موجب كلية عكس نقيض لازم موجب كلية لا ولي صادق على كده لكن نقيض موضوع انتفاع موضوع الموضوع ذلك خاطر أو نقيض محمول انتفاع محمول لا محمول عام انتفاع عام مستلزم انتفاع خاص يا عام منتفي شيء وخاص منتفي شيء انتفاع عام مستلزم الانتفاع خاص كل لا حيوان لا حيوان لك لا حيوان نفسك دق ذيك دق تزنا إنسان نفسه ولا إنسان صادق لك انتفاع عام ملزوم انتفاع خاص لازم انتفاع عام كده لا عام انتفاع خاص لا انتفاع لا عام لا مستلزم الانتفاع خاص انتفاع خاص يا مسلما الانتفاع عام المتقدمين فلمن عكس نقيض ستوي فصل في عكس النقيض وهو العكس نقيض عند المتقدمين عبارة عن تبديل كل من طرفي القضية تتبدل كهر يول طرفي القضية بنقيض الآخر إجعل نقيض الثاني وقرد نقيض الثاني محمول ده أولا جزء أول موضوع ونقيض الأول ونقيض جزء أول موضوع ثانيا جزء ثاني محمول هما بقاء الصدق والكيف ديك ببقاء الصدق كمي والكيف بحاله كأصدق جزء صادقة عكس نقيض بصادق أو كأصدق جزء موجبة عكس نقيض بموجبة رأي بقاء الصدق والكيف بكشرط تمام كأصدق جزء صادقة وعكس نقيض بصادق كاذب نرأي أو كأصدق جزء موجبة وعكس نقيض بموجبة كأصدق جزء سالبا عكس نقيض بجاء سالبا رأي فليك بقاء الصدق والكيف شرط أصل صادق عكس نقيض بصادق أو بيا كاذب نرأي أو كأصدق بقاء كيف هم شرط كأصدق جزء موجبة وعكس نقيض بموجبة كأصدق جزء
سالبه عکس نقیض د سالبه راځي. نو عکس نقیض د موجبین سالبه نه راځي او د سالبین موجبه نه راځي. یو مثال لته ښیي کما یو په مذهب د متقدمینو کما یو قالو لکه ته وایي فی عکس نقیض قولنا په عکس نقیض دې قول زمونږ چې کل انسان حیوان انسان موضوع ده حیوان محمول د موضوع نقیض راواله د انسان لا انسان د حیوان نقیض راواله لا حیوان دا لا حیوان به موضوع کې او لا انسان به محمول کې نقیض د محمول موضوع نقیض موضوع محمول نو د دقه موجبه کلیه نه به عین موجبه کلیه عکس نقیض راشي. د کل انسان حیوانونه به دا راشي کل لا حیوان لا انسان هر لا حیوان لا انسان دی او دا اصل قدیم صادق دا او عکس نقیض هم صادق هر انسان حیوان هم دی مطابق دا او هر لا حیوان لا انسان هم دی چې د کوم شي نه لا حیوان نفي شو دا کنه لا انسان کوم شي ته چې لا حیوان ثابت شو اکه لا انسان هم ثابتي كل لا حيوان لا انسان موجب كليه لك وموجب كليه معدوله الطرفين دخل كل لا حيوان لا انسان ثمانه كل ما صدق عليه لا حيوان وصدق عليه لا انسان لا حيوان ولا انسان كليين لا حيوان ده حيوان انتفاع او لا انسان ده انسان انتفاع انسان خاص حيوان عام او انتفاع عام خاص انتفاع خاص عام فهر انتفاع عام سره انتفاع خاص راځي او په هر انتفاع خاص سره انتفاع عام نه راځي. د کوم شي نه په کوم شي چې صادق شو لا حیوان پک به صادقي لا انسان لکه ګټې مټې وشي غیر دا چیزونه چې لوټي او ګټې او ونی په دې لا حیوان صادق دی په دې لا انسان هم صادق په کوم شي چې لا انسان صادقي هغه من لا حیوان بیا نه صادقي ولی لا انسان صادق دی په زید امر بکر او لا حیوان ته نه دی صادق نو لا حیوان خاص دی او لا انسان عام دی په انتفاع خاص سره انتفاع عام راځي نو کل لا حیوان لا انسان دی او کل لا انسان لا حیوان نه دی او شی بلا انسانی لکه څه شو او لا انسان بني ابا انسان هر لا حیوان لا انسان دی و هر لا انسان لا حیوان نه دی لا انسان بوي لکه فرس بغل اسد لا انسان دی او لا حیوان دی وعكس النقيض عند المتأخرين ناخذ المتقدمين وخبره شو او عكس النقيض بنيز المتأخرين عبارة عن جعل نقيض الجزء الثاني لقرزولو ده نقيض الجزء الثاني من أصل القضية إذا أصل القضية نقيض محمول روالي الجزء الأول وقم موضوعي وجعلوا عين الجزء الأول أو قرز عين الجزء الأول ده أصل القضية الجزء الثاني النقيض الجزء الثاني روالي ده أصل القضية وقم موضوعي او عين الجزء اول روالي او محمول نقيض محمول روالي موضوع كي وعين موضوع محمول ولكن سا ديكي وچل بيا كاي لو جاء موجبان راجي مع مخالفة الأصل في الكيف مخالفة بين أصل نفا كيف كي سنگا كأصل كجا موجبا دا عکس نقیض به د دې په نسبت سالبه راځي د متأخرینو په نسبت باندې د کل انسان حیوان عکس نقیض سره راځي د دې دویم جز چې حیوان دی په کل انسان حیوان د دې نقیض براوالی لا حیوان هغه به موضوع او عین جز اول چې انسان دی دا اوس حمل واصل قضیه چې وا هغه موجبه و نو عکس به بیا سالبه راځي بیا به داسې وایي چې کل لا حیوان انسان ليس كل لا حيوان انسان نه دی هر لا حیوان انسان
دا د دې لپاره چې صدق پکې راشي. هر څه کله صادق کله چې حق صادق شي، حق صادق موجبه نه راځي یا سالبه راځي. نو نقیض د جزء ثاني بروالی موضوع به کې او عین جزء اول به ورته محمول د کل انسان حیوانون کې حیوان نقیض بروالی لا حیوان او موضوع او عین انسان به محمول کې دا خو به جوړ شي کل حیوان انسان دا قاضي برالي دا په حادثه داخل کې ليس كل الحيوان انساننا ندي هل حيوان انسان دا عکس نقیض شکا دا بیا سالب راځي نو عکس قضیه موجبه او عکس بیا سالب راځي مع مخالفة الاصل في الكيف الإيجاب والسلب وموافقتها موافقت بين اصل سره في الصدقي اصل قضیه صادق یا عکس صادقي كما يقال لك شتبه هو في عكس نقيض قولنا فعكس نقيض دې قول زمون کې چې كل انسان حیوان متأخرین په دې بل څنګه راځي لا شيء مما ليس بحيوان بانسان كل انسان حیوان کې انسان موضوع ده حیوان محمول د دې محمول جزء ثاني د نقیض راواله هغه ليس الحيوان دی هغه ليس الحيوان به موضوع کې او عین موضوع چې انسان دی دا په حامل خدا په حرف سل داخل کې سالبه به جوړه کې ښه نو د کل انسان حیوان عکس نقیض دا راځي مریض متأخرین چې لا شیء مما ليس بحیوان ليس بحیوان چې دی دا خو د حیوان نقیض دی کنه هغه موضوع کړه او عین موضوع چې انسان وایي په حامل ليس بحیوان ليس الحيوان بإنسان وفي حرف السل داخل کا لا شيء نشتري او شيء مما لها غشنا ليس بحيوان ليس الحيوان بإنسان ان ليس الحيوان انسان نده ثاني بشو او د دې موجبین دوی سالبه ولی وی کدا اصل قضیه وخالع عكس صادق وكل انسان حيوان د دې عکس نقیض دی ته وي چې نقیض د محمول لواله موضوع کې او عین موضوع ته محمول نو که سالبت نه جوړای نو بیا د څه وای چې كل ما ليس بحيوان انسان کوم شي چې نه حیوان هغه انسان دی نه حیوان ته انسان ثابت کړه خو موجبه شو کنه دا کاذب ده ليس الحيوان انسان نه حیوان انسان دی دا قانون د چهار انسان حیواني لا شیء په داخل کې چې دا حق صادق راشي لا شیء نشته یو شی دا هغه شی چې نه حیوان چې په کوم شی لا حیوان صادقي دا غن انسان مسلوب دی لا شیء نشته یو شی مما لا هغه سیزنه چې نه حیوان دی انسان والفرق بينهما داري بين قول المتقدمين والمتأخرين والفرق ما بين قول المتقدمين والمتأخرين کی یعنی دوړو مذهبونو په منځ کې څه فرق دی او په المتولات دا پیژندل کېږي په متولاتو کې وإن أردت كثير دلري تعريفه لتعريف دليل فعليك التشمير من ساق الجد لازم دې پتا باندې چې پنځو چته کې د پاندې د کوشش نه في تحصيل هذا الفن بیا لا شغل ول کتابونه وګوره هغه کتابونه کې به فرق د مذهب د متقدمین او د متأخرین په عکس نقیض کې وکړي